که تاسو ته خپل مشران، خپل زامن، خپل رونه، خپل بیبیانې، خپل قام، قبیله، خپل ټبر، خپل تجارت او دا مال دا هر څه که تاسو خوښوئ او الله پرېږدئ، پیغمبر پرېږدئ، جهاد نه کوئ، فتربصوا نو انتظار وکئ حتی یأتی الله بامره تر دې چې راشي د الله عذاب. لایک کې شیر کې د الله درزا د بردا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې په لایک کېدو او په شیر کېدو به الله پاک تاسو ته اجر راکړي. موږ او تاسو به په قبرونو کې او خلک به د قرآن ترجمه اوري ګوري به او موږ او تاسو ته به اجر ملاويږي. څوک چې د قرآن پاک یو آیات ترجمه یو آیات معنی صرف ووري چې الله پاک ما ته په قرآن کې دا فرمایلی دي. علما فرمایي چې په دې باندې الله پاک تاسو ته د 10 رکعاتو نفلونه زیات اجر ملاويږي. او وګوره دې کې د مولانا مفتی سید شاه صاحب واتساپ نمبر پکې هم دی. د مسلو تپوس ته کولی شئ او د خپل حلال مال نه د مولانا مفتی سید شاه صاحب سره په دې مدد هم کولی شئ. دا ایزی پیسہ هم ده. ٹھیک ته جی. اوس ویډیو اخر پورې ګوره تر څو دې ویډیو اخر پورې کتلی نه اسې به سمجھ کې نه راځي. او لایک کې او شیر کې اوس شیر کا لایک کا بیا به دې هیر شي. ویډیو اخر پورې ګوره. په اخر کې به تاسو ته د قرآن ترجمه او ورته قرآن الفاظ کتب ورته اردو کې ترجمه او پښتو کې به مولانا مفتی سید شاه صاحب पाकिस्तान कराची लैंडी तोहिदाबाद कॉलोनी नवाज शरीफ स्कीम के सामने ओस्मानिया मस्जिद नियर लांडी स्टेशन नियर दाऊद चुरंगी पुख्तो के बयान है. सीधे जी دوستانه چې ساتي نو دا به الله سره ساتي، د الله پیغمبر سره ساتي، مسلمان سره ساتي او د الله په لارې کې جهاد. نو بیا وستاسو الله امداد کوي. حنین دا د مکی او د طائف ترمنځ 3 میله فاصله کې یو ځای دی. کله چې پاتم کال د هجرت مکه فتح شو نو حنین کې بعض خلک پاتې کېدل، بنو ثقیف، بنو حوازن. دی خبر شو چې مسلمانانو خو مکه فتح کړه، اوس شرط موږ باندې حمله ونکړي. نو دی د جنگ اراده وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خبر شو یو سړی ولېګه حال معلوم کو چې واقعي دی جنگیدل غواړي. نو نبی علیہ السلام د مکینا 12,000 یا 14,000 صحابه مسلمانان ځان سره کړل او د حنین په طرف روان شو. لقد نصركم الله في مواطن كثيره، یقینا امداد کړی دی ستاسو الله په ګڼو ځایونو د جهاد کې. یو کم 10 ځایونه هغه دي چې نبی علیہ السلام په خپل تللی دی د جنگ میدان ته، او 80 ځایونه داسې دي چې نبی علیہ السلام نور خلق لیږلي دي د امیر معیت کې. حنین ته هم پیغمبر علیہ السلام په خپل تللی. نبی علیہ السلام په قچر باندې سورو تور ور سروا دی چې کله حنین ته ورسېدل نو دی خو 12,000 یا 14,000 او دشمن 4,000. نو اول خودی فتح حاصل کړه، دشمن له شکست ورک او دشمن کر ورشو. نو دی بیا په غنیمتونو اغستو منی اخته شو. بنو حوازن غشو وشتو کې ډیر زیات ماهر او ډیر ضرور قابل قوم. رستو بیا د دې مشران مسلمانان شو. نو دی چې کله غشي وشتل شروع کړل صحابه باندې، نو دغه وخت کې بیا صحابه تتر بتر شو، ګډ وډ شو، په یو خوا او بل خوا شو.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځای ولاړ دی، ابو بکر ور سره دی، عمر ور سره دی، علی ور سره دی، عباس د نبی علیہ السلام تر ور سره دی. نبی علیہ السلام چغه کوي ایها الناس هلموا الی انا رسول الله انا محمد بن عبد الله. تاسو کم بل لاړای زما طرف ته راشئ، زه د الله نبیم، د محمد د عبد الله زویم. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. زه پیغمبرم دروغجن نیم، تیخته کون کې نیم، پځې ولاړم، تاسو کم ته ولاړای. عباس ته و فرمایل چې تاسو आवाज وکئ. د عباس आवाज ډیر تیز و، نو عباس چغه کړه، نو صحابه هر وخت کې ولګیدو، ځان راورسو لبیک لبیک، ټول راورسیدل. یو موټی خاور نبی علیہ السلام اوچته کړه او داسې کافرو طرف ته وویشته، د هر کافر سترګو تلاړه. شاهت الوجوه، د هر کافر مخ ته دا خاور ورسیده. الله ملائک فرشتي راولېږلي، دغه فرشتي اسون منی ناسو سوارو پټکی سپین پسرو او سپینی جامې اغوستې وي. دلته دا غي ذکر کوي. او دا شکست د صحابه او د مسلمانانو زکه وشو چې بعضو خلکو دا خبر او کړه چې مونږ خونن غنی یو، زیات یو او دشمن کم دی، نو خو خامخه زمونږ بری کیږي. نو دا خبره الله خو خنه کړه چې تاسو الله باندې اعتماد پرې خو، توکل پرې خو، او خپل جماعت ته وکتل چې مونږ غنی یو، زیات یو. نو کله چې نبی علیہ السلام چغه کړه، نو بیا ډیر راټول شو. تاسو ته نخ کاری دي حنین کې چې کومې فرشتي راغلي وي، نو دی مسلمانانو زړه راډولو لپاره راغلي او کافرو باندې رعب اچولو لپاره راغلي چې کافر ویریږي مسلمان کلک شي. وتجارت او هغه کاروبار، تجارت سوداګری، تخشون کسادها چې تاسو یریږئ د کوټګرۍ د غینا. تخشون کسادها تاسو یرا ساتي دا غي د نقصان. ومساکن او هغه کورونا کوټي بنگلي، ترزونها چې تاسو یې خوښوي، ترزونها تاسو پکې خوشاله. احب الیکم غری خوخي تاسو ته، من الله د الله نا، ورسوله پیغمبر د الله نا، وجهاد فی سبیله او د جهاد فی سبیل الله نا. فتربصوا انتظار کوي، حتا یاتی الله بامره تر دې چې راشي الله عذاب. فتربصوا انتظار کوي د عذاب، حتا یاتی الله تر دې چې راولي الله بامره خپل حکم خپل عذاب. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله توفیق نورکی قوم فاسق لرا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرا، یقینا امداد کړی دی تاسو الله په غنو زینو کې، خاص په جنگ د حنین کې. اذ اعجبتكم کلچی تعجب کو تاسو، کثرتکم په خپل غنوالی. تعجب نه دلته مراد ده تاسو خوشاله شوي، تاسو عجب کو. اذ اعجبتكم کلچی خوشاله شوي تاسو، کثرتکم بخپل غنوالی. فلم تغني عنكم شيئا، نو فائدہ در نکړه تاسو ته هیڅ شي تاسو غنوالی. وضاقت عليكم الارض، تنگ شوا تاسو باندې ازمکا، بما رحبت سره د فراختیا دا غینا. زمکه خو فراخه وا خو تاسو باندې تنگ شوا. ثم ولیتم بیا تاسو وقت دی مدبرین شاګر زون کی. نو کله چې نبی علی السلام چغه کړه نو بیا ډیر ټول شو. ثم انزل الله سکینته علی رسوله، بیا راولېګ الله اطمینان په خپل پیغمبر نو پزیک لک ولاړو. وعلى المؤمنین، راولېګ الله اطمینان په مؤمنانو نو دی واپس شو خپل پیغمبر ته. وانزل جنودا،
او راولېږلي الله لښکرې د فرشتو د ملایکو لم تروها چې تاسو نه لیدلې تاسو ته نه ښکارېدي حنین کې چې کومې فرشتې راغلې وي نو دی مسلمانانو زړه راډولو دپاره راغلي او کافرو باندې رعب اچولو دپاره راغلي چې کافر ویریږي مسلمان کلک شي وعذب الذين كفروا سزای ورکړه کافرانو ته وذلك جزاء الكافرين دغه سزا د کافرانو وا ثم يتوب الله بیا مهربانتیا وکړه الله من بعد ذلك رستو د دینا علی من یشاء په هغه چا چې د الله رضا وا دغه د حوازین او د ثقیف مشران الله مسلمانان کړه لږ وخت بس نو چاله چې الله توفیق ورکي هدایت ورکي نو د الله خوښه ده والله غفور الرحیم الله بخون کې دې مهربان ای ماته وګوره ماته وګوره اوس شعر کا اوس شعر کا بیا به د نیر شي سکه اوس شعر کا یا خو خدای پاک او بله دا خبر ده لکه شرک د الله د رضا دپاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماو بیانات د دین خبرې د الله د الله رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي علما نه تپوس وکړئ او د ګانو او د ویډیو او د ګانو او د ګډېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي څومره اوچته خبره ده خپل بچو ته د قرآن ترجمه د قرآن بیانونه د دین خبرې او د علماو خبرې لګوئ او د ګډېدو د ډانس دغه ورته مه لګوئ او مه د ډانس او د ګډېدو فضول خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ دې مثال د ګوایي دی دا لکه چې تا ګوایي وکړله چې دا کار صحیح دی و دا راته ووایه د قرآن ترجمه د قرآن درس اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی نو چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي په آخرت به هم په کار راشي صحیح ده که نه انشاءالله او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي چې غلطۍ معافي ده نه غواړو بل دا کومنټ ورکوئ کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي کومنټ څوک ورکوي نه که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه څه مشوره نه راکوئ بس چپ ناست نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یوه ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ په واتسپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي شر شدت به نه کوي ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي انشاءالله داسې به کوو که نه الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا الله پاک ته تاسو له شفا راکړي ستاسو بیبي بچو مور پلار رونه خویندو له شفا راکړي او الله پاک تاسو غونو په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا او الله پاکو په مال او په جان کې برکات واچو الله پاکو آپس کې محبت پیدا کاش او الله پاکو دشمنان د سره راضي کا او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي امین ثم امین او په کومنټ کې کم سے کم امین ووایه نو څه رالیږئ نه خدایه پاکه څه ووایم زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي به صحیح ده که نه السلام علیکم